बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ یم منظور احمد تاسو ګورئ پیام خیبر دا ټیم موږ موجود یو په دلزاق روډ باندې د جماعت اسلامي زیر اهتمام ورکر کنوین چې کوم شوی دی نو دې ټیم موږ سره موجود دی د خیبر پښتونخوا امیر محترم جناب عبدالواسع صاحب. هغې سره موږ خبرې اترې کوو د ورکر کنوینشن حوالې سره. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدلله زموږ نن د NA32 د کارکنانو دلته ورکرز کنوینشن ډېر ښه پروګرام وشو. ډېر په جذبه باندې کارکنان موجود وو. هسې عوام مایوسه شوي د حکومت نه او د نور پولیټیکل پارټو نه. جماعت اسلامي الحمدلله د امانت او د دیانت نوم دی، د شجاعت او د بهادرۍ او د جرأت نوم دی او د دنیا د مظلوم او د مسلمانانو د امید دپاره صرف د جماعت اسلامي په انتظار دي. زموږ کارکنان هم ښه په جذبه کې دي او الحمدلله ډېر ښکلی پروګرام وشو. دا راته ووایي جي اورال که چېرې تاسو وګورئ نو د ګیس لوډ شیډینګ داسې شوی لکه چې لکه هغه ډاکټري چې کومه نسخه وي هغه طرف ته لاړو سهار غرمه ماښام. او دې سره سره که چېرې تاسو د بجلۍ لوډ شیډینګ وګورئ نو ټول پاکستان زه به دا ووایم چې سولر شو د هغې باوجود لوډ شیډینګ کېږي. دې حوالې سره څه ویل غواړئ؟ زمونږ په صوبه کې آلریډي بجلی ډېره پیدا کېږي. موږ 6000 میګاواټ بجلی ورکوو. زمونږ ضرورت 2400 میګاواټ دی. صرف زمونږ د حکمرانانو د نااهلۍ د وجې د صوبایي حکومت د نااهلۍ د وجې هغې زمونږ د بجلی د لوډ شیډینګ دلته کې روان دی چې هغې د مرکز سره صحیح خبره نشي کولی. دویم د ګیس زمونږ د په صوبه کې چې کوم ګیس پیدا کېږي هغه زمونږ د صوبې نه سیوا دی. د پاکستان 42% ګیس زمونږ په دې صوبه کې پیدا کېږي او د هغې باوجود دلته د ګیس لوډ شیډینګ دی، د بجلی لوډ شیډینګ دی. د دې خلکو سره ظلم روان دی. دلته په دې پېښور کې په غیر چاپېره علاقو کې چې کوم لوډ شیډینګ دی موږ د هغې غندنه هم کوو او د حکومت نه دا مطالبه هم کوو چې دا کم ظلم د عوامو سره روان دی نو د دې خلاف په جماعت اسلامي هم راوځي او تاسو که دا کار ونه کړو د عوامو قیادت به انشاءالله موږ پخپله کوو. دا راته ووایي جي که چېرې تاسو وګورئ نو زموږ هره کوڅه هره محله او هر کلی هر بازار د آیس چې کوم دا نشایان دي چې کوم دا ډرګ ایډکټس دي څومره چې هسپتالونه سیوا کېږي دومره دا نشایان سیوا کېږي. دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ داسې ده ګوره چې په دې نشیانو کې کم خلک یې خرڅوي، د بل ځای نه راغلي نه دي راغلي. په دې پاکستان خلک دی، په دې محلو کې موجود دي، په دې پېښور کې دننه موجود دي. حکومت ولې د هغه خلکو خلاف کاروایي نه کوي؟ ځکه خلک وایي چې کم د دې غټ خلک دی او کم د دې ډان دي نو هغه د نورو پولیټیکل پارټو سره یا د چا سره د هغې افیلیشن دی. په دې وجه حکومت په هغې باندې لاس نه اچوي. نو که حکومت په هغې باندې لاس واچوي او د دې منبع بنده کړي، د کوم ځای نه راروان دي یا چشمه بنده شي نو خلکو ته به خیر میلاو شي. مننه جی، شکریہ. جی بالکل دا عبدالواسع صاحب چې امیر جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا وسطي د خپلو خیالات اظهار یې وکړو. دا خبرې لکه یو قسم ته غندنې وکړله چې اوورال که چېرې تاسو وګورئ کوم د آیس نشیان دي نو د دوی چې کوم هغه نیټورک دی نو دوی هغې ته دا خواست وکړو حکومت وخت ته چې هغې دې به دوی باندې لکه یو قسم د بندیز ولګوي او دې سره سره د بجلي لوډ شیډینګ حوالې سره او که د ګیس لوډ شیډینګ حوالې سره وویلي نو خیبر پښتونخوا د بجلۍ نو معلومات دی. خو د هغې زه موجود یم امیر جماعت اسلامي ضلع پېښور بهرالله ایډوکیټ صاحب سره. هغې سره موږ نن دا چې کوم کنوینشن وشو ورکرز د هغې حوالې سره موږ دې سره خبرې کوو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور میں سٹی میں آج ورکر کنونشن میں ہمارے صوبائی امیر عبدالواسع صاحب آئے تھے. پشاور میں بہت زیادہ مسائل ہیں. پشاور کی کالجوں میں اسپتالوں میں اور نکاسی آب کے بڑے مسائل ہیں. یہاں پہ بہت بڑی لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے خلاف یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے تقریر کی اور ہمارا مطالبہ ہے کہ پشاور میں چونکہ لوگ 99% بل ادا کرتے ہیں اس لیے پشاور میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونا چاہیے. صوبائی حکومت ہسپتالوں کو اور کالجوں کو توجہ نہیں دیتی ہے اور ابھی تو صوبائی حکومت جو ہے کالج کے زمینوں کو بیچ رہا ہے اور پرائمری اسکولوں کو NGOs کے حوالے کر رہے ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں بہراللہ ایڈوکیٹ صاحب کہ اگر یہ اوورال اگر دیکھا جائے جو ورکر کنونشن آج جو انعقاد کیا تھا کیا یہ الیکشن کی طرف ایک رخ نہیں ہے؟ نہیں، یہ ہم اپنے ورکرز کو اپنے پالیسی کے مطابق نیچے سطح پر تنظیم سازی کے لیے ان کو جمع کر رہے ہیں. کل جو ہے وہ NA 29 میں ہیں، پھر NA 28 میں ہیں، پھر NA 31 میں. اس طرح سے ورکر کنونشن ہوں گی. جی شکریہ. ما سره دوه شاذلمي ولاړ دي د جماعت اسلامي چې کوم دي جیاله کارکون دي هغې سره نن موږ خبرې اترې کوو چې نن کوم دا ورکر کنونشن وشو دوی ته دوی په کوم نظر ګوري؟ جی السلام علیکم. زه پبلک ایډ کمیټي پېښور سټي صدر یم. زمونږ خو میشن د ټول نه پیل دا دی چې آیا د عوامي څومره مسایل دي اور عوامي مسایل واومرو. انشاءالله تعالی مونږ ځان له یو کمیټي جوړه کړې ده
ان شاء الله په دې کې څومره د N32 د ورکرانو ذمہدارانو ارکان کارکنانو څومره مسایل ان شاء الله په دې باندې به ان شاء الله موږ فوکس کوو او کمیټي جوړه ده ان شاء الله د دې ټولو مسایلو به اورو ان شاء الله دا مسایل به حل کوو ځکه چې زموږ د یوت د ځوانانو ډېر مسایل راتلی شي او دا ان شاء الله جماعت اسلامي همیشه د پاره د ظالم لا ماته کړی د مظلوم ساتھ ورکړی دی جماعت اسلامي همیشه د پاره د مهنګای خلاف راوتی د ظلم خلاف راوتی د دهشتګردۍ خلاف راوتی دا چې کم زما په ملک کې ظلم روان دی بربریت روان دی ډکیتي ډېره زیاته روانه ده غلاګانې شوکې ډاکې امن نشته روزګار نشته نو د دې وجې نه چې کم دی مونږ بار بار کارنس میټینګ هم کېښودلي او انشاءالله څونه اعلی قیادت دی اعلی افسران دي که ډي سي دی که اي سي دی انشاءالله دې سره به ملاقاتونه هم کوو دویم کال دی زموږ د بدلیاتي نمایندګانو خو لیکن زموږ د صوبایي حکومتو دا دوغله پالیسۍ نه کوي چونکې مرکز نه خپل حق غواړي چې موږ له په عین کې حق راکړي خو دلته کې په خپله صوبه کې نن تاریخه پورې بدلیاتي الیکشن شوی دی خو لیکن بدلیاتي نمایندګانو ته خپل حق نه میلاویږي نن هم خپل د صوبې بدلیاتي نمایندګانو له د 1 روپۍ فنډ اوسه پورې دی نه دی دغه کلی زموږ د صوبایي حکومت ته درخواست دی چې تاسو په لاندې سطح بدلیاتي نمایندګانو له خپل اختیار وکړئ چونکې دوی امیدوارانو الیکشن ګټلی دی سره منډیټ دی چونکې چې دوی د علاقې د عوامو مسایل حل کړي